بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم په تفاسیرو کې نن پر تفسیر روح المعانی مختصره تبصره او د تفسیر روح المعانی د مصنف مختصره ترجمه. کتاب چې د مخکې څه وپېژندل سي او د هر فن د مطالعه کولو خپله یو طریقه او ترتیب او اصول وي، پر هغه طریقه باندې چې مطالعه سي نو بیا فایده ډېره وي او ډېر فرق وي د هغه مطالعې څخه چې کتاب په خپله مرضي د لایبرري او المارۍ او مکتبې سره واخیستل سي مطالعه سي. کتاب چې د مخکې څه وپېژندل سي، د مصنف منهج او تحقیق په کم انداز باندې پر هغه کتاب باندې کار کړی دی دا وپېژندل سي نو بیا ډېره اساني هم وي او ډېره فایده هم لري. د تفسیر روح المعانی مصنف ابو الثنا شهاب الدین السید محمود افندي الالوسي البغدادي. د الوسي منسوب به سوی قریه دی. دا په 1200 هجري کې وفات شوی دی په مقبره الشیخ معروف الکرخي کې په کرخ کې دفن دی. مفسر و محدث فقيه شاعر خطاط و ادیب من المجددین شیخ العلماء في العراق في عصره. علامه الوسي رحمه الله د 14مې صدۍ عالم ابو الثنا لقب او الالوسي الكبير ورته ویل کېدی. د الالوسي الكبير په دې وجه ورته ویل کېدی چې نور الوسیینو علماو څخه یې تمیز په دې باندې وسي. تفسیر روح المعانی باندې 15 کلونه کار کړی دی، په 15 کلونو کې دا مکمل شوی دی. او علامه الوسي رحمه الله په فروع او اصولو کې په منقولات او معقولاتو کې د وخت مشهور عالم و. پر 14 کلنۍ باندې درس شروع کړي، په څو مدرسو کې مدرس پاتې شوی دی. ډېره قوي حافظه یې درلودله او ډېر وخت یې د ابتدا سره تعلق د ابتدا کار یې کړی دی. ډېر وخت بعض علما لیکي چې په 1263 هجري کې د منصب ابتدا څخه جلا سو، پر د تفسیر روح المعانی باندې یې کار شروع کړي. تفسیر چې مکمل کړي نو سلطان عبدالمجید خان ته یې پیش کړي، هغه ورته په تعجب کې سو او په خوشحاله سو پر دې باندې. بعض علما بیا لیکي چې د شپې به د تفسیر روح المعانی کار کاوي، دا یې لیکي، او د ورځې یې د ابتدا کار و، د درس تدریس کار و. د دغه نسخې په باره کې علامه محمد زید الکوثري رحمه الله په مقالاتو کې د علامه الوسي رحمه الله د زوی په باره کې فرمایي، د نعمان الوسي په باره کې چې وهو لیس بامین على تبع تفسیر والده. نو بیا فرمایي علامه کوثري رحمه الله چې کومه نسخه د تفسیر روح المعانی په مکتبه د راغب باشا کې په استنبول کې پرته ده، نو چې هغه د عبدالمجید خان ته هدیه کړې وله، که دا وکتل سي نو او د نورو نسخو سره د نورو چاپو سره وکتل سي نو باره به یې تغییر پکې معلوم سي چې په کوم ځای کې یې د علامه الوسي رحمه الله زوی النعمان الوسي لاسوهنه کړې ده. به هر حال علامه محمد زید الکوثري رحمه الله په بعضې مسایلو کې یو څه کلام د علامه الوسي رحمه الله پر بعضې مسایلو باندې کوي. علامه الوسي رحمه الله د سلطان محمود په دور کې مفتي الحنفیه و په بغداد کې. علامه الوسي رحمه الله ډېر ښه تصانیف کړي دي. د روح المعانی خو نو ډېر مشهوره دي او د استنبول په باره کې یو سفرنامه لیکلې وه، غرایب الاغتراب په نامه یو کتاب و، دقایق التفسیر، شرح د سلم په منطقو کې، او دا رقم رساله و په جهاد کې یوه دانه، البرهان في اطاعة السلطان، الفیض الوارد في شرح قصیدة مولانا خالد، دا رقم نور کتابونه، الاجوبة العراقیه، دا مشهوره دي. علامه الوسي رحمه الله دغه تصانیف کړي وو. د تفسیر روح المعانی په باره کې علامه الوسي رحمه الله د تفسیر روح المعانی د شروع کولو څخه مخکې یو خوب ولیدي. د هغه خوب د تعبیر دپاره په کتابو کې دا تعبیر په نظر ورغلی، دا یې ولیدي چې ته به یو تفسیر باندې شروع وکړې. تفسیر به شروع کړې. تفسیر چې باندې کار شروع کوي نو عمر یې 34 کلونه و. په زمانه د سلطان محمود خان ابن سلطان عبدالحمید خان کې دا تفسیر شروع نو دا تفسیر چې بیا مکمل سو د نامه په باره کې پر دې کوم نوم کېښول سي. د وزیر الوزراء علي رضا باشا سره یې مشوره وکړه چې د تفسیر یو ښه نوم او کم نوم انتخاب کړل سي. هغه باره روح المعانی په تفسیر قرآن العظیم الواصب المثاني پر کېښوي پر دې باندې. د تفسیر روح المعانی څخه چې مخکې کوم لوی لوی تفاسیر دي لکه تفسیر د ابي حیان او تفسیر کشاف، تفسیر د ابي سعود، تفسیر بیضاوي، تفسیر کبیر د امام رازي رحمه الله، داسې نور تفاسیر ته دې څخه مخکې تر سوي. علامه الوسي رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې د دې څخه نقل کوي دا تفاسیر، او دا تفسیر روح المعانی ګویا د هغه تفاسیر یو خلاصه ده، ډېر مقبول تفسیر دی. او علامه محمد یوسف البنوري رحمه الله فرمایي چې د تفسیر روح المعانی مثال داسې دی شان دی لکه تفسیر لکه فتح الباری د صحیح البخاري دپاره، دا د قرآن کریم دپاره یو دی تفسیر دی، او دا په تفاسیرو کې موسوعه بلل شوې ده. تفاسیر د تفسیر روح المعانی د مطالعې طریقه او د تفسیر روح المعانی خصوصیات. تفسیر روح المعانی کې علامه الوسي رحمه الله لیکي چې کله د تفسیر ابي سعود څخه نقل کوي نو فرمایي قال شیخ الاسلام، او چې د تفسیر بیضاوي څخه نقل کوي بیا قال القاضي. قال القاضي کې امام بیضاوي رحمه الله ته اشاره. د تفسیر کبیر څخه چې نقل کوي بیا قال الامام، امام فخر الدین رازي رحمه الله، او دغه پر ډیرو مسایلو باندې علامه الوسي رحمه الله نقد کوي. دا مفسرین اقوال چې را نقل کوي نو خپل هم نقد ور باندې کوي، خاص کر د امام رازي رحمه الله او د نور مفسرینو په باره کې. کله کله بیا د امام د علامه الوسي رحمه الله چې د مخکنی مفسرینو رای خوښه سي نو هغه ته پر نور رای باندې ترجیح ورکوي. علامه الوسي رحمه الله سنی العقیده عالم دی، د معتزله او شیعه ګانو اراو ته التفات نه کوي، هغه رای ختموي او باطلوي.
په دلایلو سره په مسایلو کې بعضې وخت د اهلایت او اهلالحکمت کلام ذکر کوي، د بعضو تصویب کوي چې هغه موافق او د بعضو تردید کوي، او پر مسایلو نحویه باندې کله کله کلام کوي، ډیر کلام. او دا رقم آیات الاحکام باندې علامه علوسي رحمه الله مذاهب د فقهاو ذکر کوي، د هغوی دلایل ذکر کوي، د یو خاص مذهب سره معلوم مذهب سره علامه علوسي رحمه الله ته تعصب نه کوي. شدید النقد دی پر اسرائیلیات او اخبار مکذوبه باندې، اگر چې نور مفسرینو هغه په تفسیر کې درج کړي، تفسیر کې راوړي، رانقل کړي او صحیح بولي، خو علامه علوسي رحمه الله نقد ور باندې کوي. قراءات ذکر کوي علامه علوسي رحمه الله، بین الصور وجد مناسبت ذکر کوي، بین الآیات وجد مناسبت او ربط ذکر کوي، سبب د نزول د بعض آیاتونو ذکر کوي چې هغه یو آیات خاص شان نزول لري. علامه علوسي رحمه الله تفسیر اشاری باندې هم کلام کوي. د تفسیر روح المعانی کې دننه چې کوم وخت علامه علوسي رحمه الله د ډیرو آیاتونو تفسیر وکړي، نو بیا په یوه صفحه کې په یوه نیمه صفحه کې بیا دا یو ذوقي تفسیر دی، او دا د اهل تصوف پر مزاج برابر، او دا بیا یو جلا فن دی. په دې انداز باندې کوي چې د هغه تفسیر سره د هر چا سر نه خلاصېږي، او په دغه وجه باندې بعض علماو د تفسیر روح المعانی پر دغه ځای باندې نیوکه کړې ده چې کاش په دې کې تفسیر اشاري نه ولای. کله چې پر ظاهر د آیاتونو کلام وکړي نو بیا تفسیر اشاري ذکر کوي چې دا د تصوف د فن سره کار لري. به هر حال د مطالعې په وخت کې که د چا د دې سر نه خلاصېږي نو په هغه باندې مزید کار نه لري، ځکه تصوف دا په خپله یو ګران فن دی، او دا په 4-5 کتابو سره نه زده کېږي. دا ذوقي امور دي، او دا رقم صحبت غواړي، دا ډېر وخت غواړي، ډېره زمانه غواړي، ډېر مهارت په دې فن کې غواړي، بیا د دغه رقم شانو سره سر خلاصېږي. لکه د علامه قشیري رحمه الله، او دا رقم مجدد الفساني رحمه الله، او د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله، د بعضې اقوالو سره، د بعضې عباراتو سره. تفسیر روح المعانی دا یو تفسیري موسوعه ده، او ډېر بهترین تفسیر. نن سبا په 15 جلدونو کې رشیدیه طبعا هم شته، او دا رقم په 30 جلدونو کې دی، او دا رقم د بیروت په طبع کې 40 زره به قیامت وي شاوخوا په بیروتي طبع کې. پر دې باندې دوه علماو کار کړی دی، شیخ عمر او شیخ محمد احمد په نامه باندې، او د دې صحیح نسخه چې کومه دغه رشیدیه والا چې کومه کاپي کړې ده نو هغه د صحیح نسخې سره هم کړې ده چې زموږ سره پروت دی، هغه په 15 جلدونو کې د تفسیر روح المعانی دی. ډېر مقبول تفسیر دی او ډېر ښه تفسیر دی، په فقهي انداز باندې، په هر انداز باندې په دې کې ډېر علوم دي. بیا هم که یو اشکال داسې مشکل ځای په دې کې راځي نو هغه د هر کتاب په باره کې دا یو اصول وي، دا یو ترتیب وي چې هغه ته په قلم باندې شان وسي، بیا د نورو اهل علم حضرات سره شریک سي چې په دا ځای زما سره نه خلاصېږي. ځکه بعضې مسایل چې علامه علوسي رحمه الله چیړي په دې تفسیر روح المعانی کې په اول جلد کې لاسته، نو هغه پر امام فخر الدین رازي رحمه الله باندې، هغه په علم الکلام کې خبره وي، هغه دا رقم په نورو مسایلو کې چې هغه بعضې اختلافي مسایل په ډېر مغلق انداز باندې علامه علوسي رحمه الله پر هغه باندې بحث کوي. به هر حال تفسیر ډېر ښه تفسیر دی او باید مکمل مطالعه شي.